अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात तो सही है G91 न्यूज़ की जानिब। जैसे कि नजरें आपको तो पता है मैं आप लोगों के लिए हमेशा से फनीस्ट जो है वो सवालात लाती हूँ, लेकिन आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ। पेट्रोल की कीमत में जो है वो कमी हुई है, हुकूमत ने तो कर दी है, लेकिन आज मैं जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ के लोगों से मैं पूछूँगी कि बट एक फ़नी अंदाज में देखती हूँ कि कैसे जवाब आते हैं कैसे जवाब नहीं आते। तो चलिए आए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. सनुम दे زمین ګل سکے ولا چکر ته راغلی یو د پارک ته ولې چکر لرا وزرونه هم تنګ شنو ما ته دا پرون کنه د پټرول چې پرایس دی کنه هغه ارزان شو 6 روپے دی 12 کې سوي ولا نو ما سره موټرسایکل او خرڅ مې ګوز مې ځان د سایکل اخیسته نو اوس کارځاني څه په ولې واخله کنه بیا پټرول خو ارزان شوی دی کنه نو خو نو اوس ارزان شول چې مونږ رورا ګوله موټرسایکل سره خوړو بیا ولا بیا به څه پې وکړو بیا به ګرانېږي ارزانېږي په سایکل باندې ګرځي ولا به چېرته پولۍ پې خرڅوم ښې دي خو موټرسایکل نه علم ولې بس نه علم خو ځاني شو کنه ولا چې بس نورم ډېر داسې هغه لګي که نه خرچې زیاتې دي پوه شوې او دومره وسم نه لرو قربان فرق شته دی بالکل خو کمی کم دی کنه 6% ډیر زیات کمی دی ځکه چلته کې خېږي 20-25% خېږي او کمی 6% شي بل لږ ډیر کمی وشي پکې وایم چې باید چې نورم دی کمی وشي ځکه چې روپۍ ټولې په سلنګ سره ووتې تو کیا مطلب ہے سلنسر پہ یہ جو ہوا نہیں ہے وہ پیسے سارے ہوا ہو گئے بس نکل جاتے ہیں باید چې نورم دی کمی وشي په دې پټرولو قیمت کې نورم باید چې ارزانه شي ابھی کیا ہے آپ کے پاس بائک ہے سائیکل ہے کیا ہے بائک ہے موٹر سائیکل خوش ہونا چاہیے نا پیٹرول میں 6 روپے اضافہ کمی کی ہے مخکې چې به کم وکړه نه په 500 روپۍ به ټینکۍ فول کېده اوس 2500 لتلی ده نو بس دې ته خپله سوچ وکړه باید چې نورم ارزانه شي ټولې روپۍ لاړې والوتې کہاں پہ بال بوتے بس سلنګسر میں ہوا تھے لگا شو شین لگایا ہوگا ہاں سلنګسر میں باید چې نورم ارزانه شي ایسے جو ہے نا حکومت پاکستان نے پیٹرول میں کمی کی ہے 6 روپے کیا کہنا چاہتے ہو بس ہم ابھی اس طرح کر لیں گے گاڑی لیں گے بہت کم ہو گیا نا ہاں نا کتنا خوش ہو آپ بہت خوش ہے نا 6 روپے کمی ہوئے کمی تو نہیں آتی نا اوپر جاتا ہے کمی تو نہیں آتی ابھی تو کمی ہوئی ابھی گاڑی لیں گے احساس تو ہوا نا کم از کم حکومت کو احساس تو ہوا نا آپ لوگوں کے لیے 6 روپے کم کیا ہے بہت کم کیا اس طرح نہ وہ پھر زیادہ کرے پھر کیا کرو گے پھر زیادہ کریں گے پھر سیل کریں گے بیچیں گے گاڑی کیا ابھی کیا ہے تمہارے پاس میرے پاس ابھی ہے گاڑی ہے تو بس پیٹرول دلواتے رہو مزے کر ابھی بڑی گاڑی لیں گے نا ٹرک لیں گے او مبارک ہو ٹرک لے رہے ہو ابھی سے چلو میں مبارکباد دے دیتا تاسو سنم دے زما نوم دی سودیس سودیس څه کوئ تاسو مونږ خپل پیټرول پمپ کې کار کوو او موټرسایکل دی را سره پیټرول پمپ کې کار خې نو پرون چې دی که نه حکومت چې دی هغه پیټرول کې 6 روپۍ کمی کړې دی څه وې دې باره کې یاره 6 روپۍ باندې نه راښه کېږو بس دومره شانه دی مړه مونږ یې څه بس زورې ورځو مطلب یې ورځي مونږ یې څه کوو بیا هم دومره ښایسته هغه ارزاني شوه یاره بس 6 روپۍ نه راښه کېږو چې یو 60 روپۍ ارزانه کړي یو ځای څه د بایک باندې پیټرول واچوه تخته که نه تخته مړه بس تر لاړ شي موږ ډېر نه بس یو 200 روپو به واچوو تر وتښته نه بایک یې خو څوک به 200-300 نه زیات نه اچوي سایکل والا خیر دی سایکل به بیا انرژي خارج کېږي هغه ته به دنیا خوراکونه کوي نو څه خوراکونه کوي بس دا خامخا بادام یو شی بل شی به ورته خوري داسې پرون چې دی که نه هغه حکومت پیټرول ارزان کړی دی نو دې باره که څه به وي 6 روپۍ او 6 روپۍ نو زه به دې ته دا ویل غواړم چې په 6 روپۍ باندې خو نه ټافي کېږي او نه پې پاپړ کېږي ولې نه کېږي نه جي نه کېږي کېږي که نه 500 والا پاپړ کېږي بالکل هم نه کېږي دومره ګران شوي دا 500 والا هم اوس په 15 روپۍ دي په 10 روپۍ او زه به دې ته دا ویل غواړم چې ته خفه یې که خوشحال یې په دې صحیح ده پرون چې دی که نه حکومت پاکستان پیټرول قیمت کې چې دی که نه 6 روپۍ کمی وکړو نو دې باره کې څه وې ها زمون پیچ هم نشته مو خپله همداسې پیدل ګرځو ولې پیدل ګرځي نو بس کرایه کمه ده بس ورلو کې ګرځو نور همداسې مو پیدل ګرځو نو اوس خو کمی شوه که نه واخله که نه څه ګاډۍ بایک نو واولو
सेविक वाले सेविक पैसे चढ़ते रही दूड़े पैसे निश्ता सेविक के लिए जी नाज़रीन, तो देखा आप लोगों ने कि मैंने जो है ना वो एक सीरियस टॉपिक को मज़ाहिया वे पे मैं लेके गई लोगों से। मैंने बहुत फ़नी क्वेश्चन था यही तो, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा फ़नी बना दिया था। लोगों के रिएक्शन थोड़े फ़नी थे, थोड़े सीरियस थे, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए प्रोग्राम बात तो सही है J91 न्यूज़ की जानिब से।